پرون 14 اگست یو ځای کې دا چل شي دی چې چته هوټل له هغه هوټل کې څه مزدوران وی کړ مزدورانو زر روپای کړي دي زر روپای جمع کړي دي اجړاګان کډړاګان پته نشته مانسره نه کوي صدا نه سل نشتی هغه ځای نه راوښتي دی هغه ځای کې بیا په روډ کې ګډا شوی ده یې مزدور د 1000 روپای دا به د مور لوړي دا 1000 روپای به د خزل ور کړی کې د شتا تر خزي مہر پاتې دا 1000 روپای به د خپل لور لور کړی ماشوم بچی له ور جوړه راوړي دا 1000 روپای به د الله په دین کې لګولې وي هغه لغونه ټیم هغه سيزونه مزونه وګډولو 1000 روپای ته نه لاړې د دو بيدل دلته لاړې هغه جنکوي کالکان هغه ته نه خو لاړې د دې بيګي لاړې دمتوب له 1000 روپای سره د دینه چې زه دچکی وینځم یو خواره کاته کې نو کریم 1000 روپای ګډاله ور کوم 14 اگست مناوم اجړاګان راولم اکه جمعات نه مولوی شه به یاره متنی مولانو مونږ او خړو قاریانو او خړو خوشو شهروان دی شهر ډیر روان شوی دی معاشره د کنټرول نه وته دا پاسای قومي غیرت د الله په دینو کای قانون بوند مال او دولت ډکشي عزتونه بستاسو تنګیخ کولی اس شربنی ټول خوشاله دي ورمان افسوس کہ دا قوم دا کتاب په صحیح مانو کې اومني او عالم چې څنګه حق دی دا سه دی قوم ته پیش کی او قوم هم چې څنګه حق دی وی مني دی قوم دا خوشاله او لیدلی نه دي چې سره کم امن کم چین کم خوشحالی راځي تیر شوی زمانہ کې بادشاہ دی هغه ولا کنن با دکانونو ټول کلاو پرې دی اے سوک با هغه غلا ورته وای کسو هغه نه روپای نه وباسي هر سب کلاو پرې دی زګورما چې دا څوک مور راوړی شته چې غلاو کی دکانونو شپې کلاو پاتشلل وی بیا سار چرال خلق تاسو اندازې واخلې هر څه پوره دي هر څه پوره دي دا سوم تو او زمان ستا هغه دور راغی چې دکان ماتای گیټ ماتای د اوسپنې هغه اوسپنې گیټ دکان خو به ماتو خپل کار به کو ستا سپیکر الماره ماتی سپیکر دنه وړي ستا بیټری وړي ستا یونټي وړي ستا ماشين سپیکر وړي در تلانه د شروع شوی اجاړو خیال نه کوي هغه ته شروع شوی دا شیشې د جمعهتونو نه بره وړي دا سملک شو دا ولې داسې شو هر څه کم شلو هر څه ګران شلو سړی له اوس خپل بچی پالل دي کتا لال کې تا نه واخلي که هر څه کی خپل بچی به دې پالي جو هغه بخامخه سنه سکین په کلونو کې بشیا ګرانې ده اوس درزه رزه ریټ ته درزه رزه ریټ ته دا ولی دا زمون ستاسو اعمال دي محمد رسول الله فرمای دا د قوم عمل لی هوښوي چې څنګه د قوم عملی دغه سي پیریټونه ګرانېږي قوم چې کومه گمراهی کوي دغه مناسب په کله ریټونه ګرانېږي کله په بادشاہ ګډوډ راځي کله په سالم مسرت کیږي کله څه مونږ پزان پویګو نه الله دې په مونږ پردہ واچي الله دې په حالت باندې خپل رحم وکي نو خیر دې کې درونو د ناری نو د زنانو خیر دې کې اسلام آباد کے نور علاقوں کے جلوسوں نے راوتیو 8 مارچ کسی شئی آئی کی راوتیو وی میرا جسم میری مرضی زما بدن زما مرضی زنانہ ہوئی دا چرته کېدی شي زمنګ بدن زمنګ مرضی دا اوس په موږ دردونه دي پاسې دو نه منو دا زما مرضی دا مرضی کم د خو راځي بکنه مرضی زمنګ نه چلیږي مرضی دا الله رب العزت چلیږي نن زنانه پاسی زما جسم زما مرضی دا ولی وای دا زکوي چې د دین نه خبر د الله ری کتاب نه خبر چې داغه جسم داغه مرضی یوه سره رور ولاړ د غتا او چته کړلا ورا زما خور د دې مرضی بیا ما ورته سم میسج کې الفاظ لیکلي هغه سپیکر دی وینا نه دي ستا خور ستا مرضی دا خبرې دي بس حیا د غیرت اوس د بے غیرت زیرونو جنت کی نشته
بغیرتو زی نشتے، بالکل نشتے، قطعاً یقیناً نشتے. اللہ رب العزت غیرتی دے، دا اللہ رسول غیرتی دے، دا ټول د غیرت نه ډک کتاب دی. افسوس کې دا قوم زده کی او دې له وخت ورکي او دې باندې ځان پوه کی. نو ځینې زموږ وروڼه وایي په دې امیان نه پوهېږي، نو دا ته پې په خپله نه پوهېږي نو امي پې نشي پوه کولی. وجه دا ده کم سړی چې پې پوهېږي که نه هغه امي نه، هغه دواړو سترګو باندې ړوند داسې پوه کوي که نه چې هغه سترګو والا نه هغه نمبر وړي. د قرآن کریم دشمني نن هم کېږي. حضرت سره په نور سروانه نه وه، هغه ته هم ویلي وو ایت بقرآن غیر هذا، ایت بقرآن غیر هذا او بدله. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم د دې قرآن په ځای باندې بل قرآن راړه، او که مکمل بل قرآن نه راوړي او بدله، دا بعضې خبرې د دې نه بدل کا. دې کې زمونږ د حاجت رواو رد دی، دې کې زمونږ د اعمالو رد دی، دې سره زمونږ اتفاق نه راځي. الله نبی علیہ السلام ته فرمایل ورته وایا زما وس کې دا نه ده دا بدل کړم، دا خو د الله احکام ما ته راغلي دي، زه څنګه بدل کړم؟ دا خو زما د وس نه بار خبرې دي. وهم ینهون عنه وینأون عنه. دی مشرکین مکو قرآن نه به خلق منې کو او د قرآن نه به پخپله هم ډډې ته کېدل، بل به هم منې کو پخپله هم ډډې ته کېدل. بل کتاب راوړه، جګړه دی قرآن سره، ځکه دی کې د هر ظالم رد دی. نو ظالم دا بیان خوخی نه خوخی، دی کې د هر خیانتګر تاجر رد دی، هغه دا خوخی نه خوخی. وی ویل للمطففین، تباہ دے کم تلن کے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. تباہ دے کم تلن کے دکاندار تاجر چې کله د بل نشي اخلي نو پورا اخلي، کله چې دی غاړې گاک لشي ور کوي نو کم ور کوي. ویل للمطففین، ما تی دا خو واقعی ما د پاره دی، ما خو تا د پاره دی کنه ظالمه، تا د پاره دی پوه شوې. ته موږ نه گاک نه پیسې پورا اخلي، اشی خراب راکړه. راشئ وګوره تاسو خپل وړه چاول د تاسو وتلی لغون نیک تول برابر دی. سیمٹ ہوتا لائے تا جی لنٹر له سیمٹ اخلی یو تروڑا تے ہوتا لائے تا تا پتہ لگی. بعضی دکانداران دا دی زین آرڈر کی ورتا چا دا منگلا برتی پاکی دوم رو نو 45 کلوی پاکی 5 کلو زن تروڑو کی کمی، 2-3 خود دی چاول اوڑو کی کمی، ولی کمی لپاس خود 40 کلو لکلی دی. خوشو نسی دکاندار ناخلی اڑو ویا سالیخ کلو تروڑا پا مقابلہ دے 200 روپو کی تا خرسا کری دا ابو یاو اما قبول کری ابو تو نکاح تڑی آو جی سالیخ کلو تروڑا خوش بھی بیارے دے پتا 30 کلو خرچ کی دیوانا دا تروڑا را کر نو خو مزیش دا تروڑا مو آیا سلیخ کلو اوڑا دا تروڑا سلیخ کلو دا آو جہاں پہ ٹک شوئی تھی سلیخ کلو اوڑا ہونا مہارے سو دے 200 قبول کرد جی زخش ہوئی کم شیچ اخلی ټول ټول ناخوا دے ما خو تلیل غداری منی ولے دا ما پخپر تلیل غداری منی ولے خوش 2-3 کلو 2-3 کلو چاول اوڑو کی کمی دی کلو یو نیم 2 خام خوا دی ہاں یو نیم چاہتا ملو علی آج چاہتا اللہ نے یری گیا مکمل یویبا نور نشتے یعنی انصاف بوس پتہ ہی پکت انصاف حکومت راگل لیتا تو خبر نہیں ہے کل طرح پکت تمام انصاف تے خوش بھی اللہ اکبر انصاف والا کتاب دا دے دا بیو بادشاہ تیزدی باس بیاغا انصاف پی جنی اچھا دا ازدہ نہیں کنا
نو هغه به همیشه ځان پاله کوي. ناپوه زمیندار به پخوا پاله ځان ته اړه مه کړه نو روانې به وشو. ناپوه زمیندار به روانې کوي هغه به زمیندار نه تپوس وکړه. نو عزتمندو دی علماو له دقه عمره واک ورکوي چې هغه ادنا کنپوډر له ورکړی دی. بس دا ستا روحاني ډاکټران دي دوسره دوايي اصلي دوايي دې کې ملاوټ نشتی 100% اصلي دوايي د سره ستا روح به ټیک شي. استا د بدن خوراک اسکا د دې برکت هر څه به زیاتی هر شی به زیاتی. نن هر څه ډیر دي لیکن هغه خوږواله په شي کې نه دی پاتې. غریبی تقریبا ختمه را لیکن ته زما دشمن از استا دشمن خوان خو پاتې نشو پکې ته دینه خو هغه د غریبۍ دور خو چې تا به زما لحاظ کوم او بستا لحاظ کوم هغه مالدار سره سکو چې ته زما دشمن از استا دشمن. لیکن قرآن کریم دا وایي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. کالا د چا ډوډۍ زیاته کی یو سړی موړ کی الله تعالی ډوډۍ ولا زیاته کی لبغوا فی الارض باغی وګرځي د الله څه گزاره کوا څه چلو چې ته موړ شوي گزاره کوا. دا د دنیا نظام روان دی. د نن زموږ وزیر اعظمان راشي وي دا غریب مالدار ټول برابر یارونو نه کیږي اور به واخلي دا دنیا دا چې ټول مالدار شله اور به واخلي دا به ځنې غریبي هغه به جدا پلسترو کې موږ له دا ستن به پلستر کې چې ټول مالدار چې ته مال پلستر کې مړه تا دغه زخ کارم پلسترو که ته زموږ پلستر والی نه کوي کوي څوک وایي دا الله نظام جو کړ دی دا دعوه مه کوه چې دا ټول برابر وم دا نه برابرېږي. دا به څوک غریبي چاله به الله لوی باغ ورکړی هغه غریب به هغه باغ کې نوکري کوي باغ والا به هغه داسې غټې کرسۍ باندې به ناستي جو غریب به هغې کې دله میوې جمع کوي او خرڅوي به او قصې به کوي. د دنیا نظام روانېږي که دا ټول سوا سوا شله بیا تباهي ده بیا دنیا نه پاتې کېږي. خدای په کارونو کې ګوتې مه وایه د بجلۍ په تارونو کې ګوتې مه وایه داسې به دې غلی کوي چې بیا بړو خبرې کوي نه قبر پورې چلاړې وروسته خو چاوي خبرې کوي چاوي دو ته پته پوه شوې. دا چې الله کوم نظام څنګه چلوي ډېر ښایسته چلي هغه پې پوهېږي. عزتمندو الله اکبر. زنانه څنګه نمبر یو 4 زامن قربان داسې خلک جنت ته ځي. منګه کومه قرباني دین کې کړې ده هېڅ نشته څوم نشته موږ سره څنګه چې حق دی منګې څوم نه دي کړي. په صحابه کرامو کوم ابتلاګانې مصیبتونه کړاوونه راغل دي د هغې زره مایسه کروړه مایسه موږ هم نه دی لیدلې هېڅ شی نه دی لیدلی. ما آیتونه لوستي دي دا 4 ځایونو ذکر دی ذکر د مکان مراد ته نه مکین 4 ځایونو ذکر یې کړی دی. لکه خلک کوي ستا مشرانو چې څه کړي دي هغه وکوئ هلکه ستا مشران غیرتیانو ته د بې غیرتوب کار ولې کوي دا پیغور خلک ورکوي که نه ستا خو پلار ښه سړی وی سړیه ته پکې څه پیدا شوې. نو زمونږ مشران 2 قسمه دي رونو. یو مشر د عمر دی جو هغه پلار نیکه دی جو په مخه دا خلک دی. دویم مشر د دین دی د دین مشران زمونږ انبیاء علیهم السلام دی. بیا د آخري نبی نه پرایسته صحابه کرام ائمه مجتهدین د بهتر زمانه خلق دا زمونږ دینی مشران دي. دین کې ودو پسې ځو د عمر مشر چې دی مثلا پلان نیکو کدا په دینو خو ټیک ته ورپسې ځه کدا په دین نو ورپسې بنځي درو تابعداري نشته. بیا پلار دې نه معنی به نه په بيدینۍ کې د پلار معنی بنا او نور دغه خادم بای هغه تابعدار بای که سر کافر دې استا پلار بیا به تابعداري کوي یعنی جایز کې به تابعداري خدمت کې به تابعداري کفر کې شرک کې د پلار منل بیا د مور نشته. کسته مسلمان شو لاړه خو کور ته مور خبر شو
مور چې خبر شو دا خو مسلمان شو او هغه مور بوک اړتال وکړو وی والله لا تم طعاما ولا اشرب شرابا قسم میرے په خدای وی زب ډوډۍ نخرم زب او بنسکم سو پورې چتا په محمد کفر نه کړي صلی الله علیه وسلم لیکن هغه د منټ مسلمان څنګه کلکو هغه مورستا خبر اخلاص شو ویا هغه ویزم چې سل روحونه شي سلزل امړه شي موري سلزل ژوندای شي نو سلزل امړه شي سلزل ژوندای شي ما په محمد رسول الله ایمان راوړل د نه کافر کیږم د قصات مسلمان شیر دومره کلک ایمان امنګ په اسلام کې پیدا بوډاګان شو 2 روپو لالچ راغ اسلام پرې خره منګ ډېر کم دورتیا کیو فیل کوم فیل نه وي دی غرونو به زمنګ منلا دی ساورو به زمنګ منلا دی منظرو به زمنګ منلا دا صحابه دور کې منلی شي دي خبر صحابي لګ رسو شوی ری هغه منظره مخامخ راغی دی ورته یو منظری اکړم بیګم د نبی علیہ السلام غلام املار او خیرات منظره ورته لار خي ماران د مخینه تختی اجدهاگان تختی لیوگان تختی دریاب ته خبره کوي خبره دریاب منی زمنګ نه پیدا زمنګ زوی زمنګ خبره نه دغه خبره دریاب منی غرونه منی زمنګ زوی نه منی سړو فیل من صرف د جسم تربیت نن سبا راغستره دا کافروم کوي دا مسلمانوم کوي د جسم تربیت چې خ بنگله وي خ جیداد وي خ کور می آباد وي خ گاډه وي سہولت زیونه وي نو دا کافروم کوي یو لوی شیخ الحدیث د ګجران تل یورپی ملک ته الته انګريز خبر شي ته مسلمانانو یو لوی مولا راغله او سخراغه ورته حضرت تاثر زمونږ د ملک نواغس وساسو ملک نما دا تاثر واغستو جساسو ملک صرف د جسم تربیت ته روح تربیت نشته دا غي بالکل تاریشتیا وي روحانی تربیت نشته جسم تربیت اعلی گاڑی اعلی بنگلے اعلی سہولتونه خود جسم کنا نور شیخ نشته کنا ساسو ملک روحانی تربیت نشته اقا شی منګ راغسته دي زمونږ د پلاټو نه زمونږ د جیدادو نه زمونږ د خبنګلی زمونږ د خګاړي دی خو غور نشته چې خو هغه جنت او دوزخ چې ورته وي دا یو نه بزان څنګه ساتو هغه بل ته بزو په کملاري او هغه بل لمن کړي سدي سکار ولا کړي هیڅ نه کړي آ ټیم ملاو چې د موزو کو راځه د دوه رکعات او ټکو هغه منګه ټکو کو نه ټکو راځه دوه رکعات موز به ټکو هغه موز سرم غپ ته لګا دی باندې تاسو موږ سبا حور پتمایو به دوکه کې راشو دی حور له غیرت لګي دی له ایمان لګي دی له دنیا کې کړهو لګي لړزان لګي مخکانو تاریخ د صحابه وګوره سی کړي دي هغه شان ته روان شوي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کتاسو د صحابه غونتی ایمان راوړو کامیاب یې تاسو د صحابه غونتی ایمان راوړو رونو هغه سي قرباني به منګلا هغه سي قرباني به منګلا کول راځي هغه سي قرباني به کول راځي او دنیا بغیر د مهنت نه نه ګټل کیږي آخرت بغیر مهنت څنګه ګټل کیږي نو د الله په دین باندې بس کو غیرت وکړو د الله په دین او دا غیرت چې ته زما مره ماته او زستا ماتم دیتا پختو کی سپیتوب وي دی غاړه نه بخوي دای چې د ځان کتن ګلاس د وبو بل دی اوس کی زره خیر دې تګه دې مرشم دا صحابه کړه دا خولې دا د دنیا نه تګي چې زره تګه مرشم خیر دې زما د اخوا کې گاونډي دلا ورکا هغه واتو باندې ګلاس چولې د واپس چر اټلو وفات شوی شهیدان شوی ګلاس دغه صفات شو جام دغه صفات شو راشه زماستا مسلمانی څنګه ز خپل علاقې نه خبرم ستاسو دې زې خبرې نه چا خبر کړي نه مګو
زمنګ مسلمانی سره هغه خود ځن کدن هغه ګلاس وې دا بل فریاد کی زمانه زیات خوګ دې دل ورکا زمنګا درین چوبدي خواکه کلره سو غواړي نه بول تلک تپوسو کا عالمنا زمازمکه کې وبدي زدې کې د سورو بو مالک ما هغه تا تر شریعت په رڼا کې وای ته دغه مرو بو مالک سمرستا ضرورت ته سا ضرورت نه چې کوم زیاتی دي دغه ته مالک نه هغه نور سکی دا ملکیت الله تعالی راکړي نه دي ولی چې لاخو کې خو یوځای کې وبې کړه هر دې کې خو نه نو هغه غستا دي اته چا د پرېدا ما نو دا نور بل چل کو دا لار دا نو دی یو کس په ځای باندې بلاري نو هغه مثلا تم پرېدا داغي ملکیت تا ناغسته دي ستاره انګریزي قانون کیوما شپږ فوټه اته فوټه دا لار وی کوم شارع عامي پوه ها نوې لار جوړای بیا سړی نه ځاتو غواړه زما کور دی او لار نشته که ستا خوښي یو دو فوټه ځای پته ما ته پوګدو کې ترا کې او زب په تزم راځم هغه به اجازه تخلي شارع عام نشي بندول دا جمعات ته نو کلی کې جمعاتي نو دا چې تا په سیمټ لګولې استاره نو ته بل مستنه پرې دي نو قران وی وان المساجد لله دا جمعتونه د الله دي استانه دي دا ستا ملکیت نه دي ها جوړ کا د سونے پلسترو کا سونی بیمان دې جوړ کړه بانګ مو آیا بانګ بنوای ستا جمعات کتا پکې بانګ وي ستا ملکیت نه لاړتا عام اعلانو کو خدای بخ راځي جمعات می جوړ کو جس پکې موزکو دا ستا ملکیت نه دي نو لار شو او بشوي اور شو تا کر اور دے نو تو منگلا نہ را کنو منگ با کچڑ اوڑے خرو ماس کوتن اوڑا با خرو نا اور ستا ملکیت نہ دے اگر با تورکے بلنا اسلام بعض خبری شریکی کڑی دی اسے دنیا نظام نے چلی گی لیکن نن زما جماعت تے مرازا تو چل لے زما جماعت تے مرازا زما پلاری مرازا دا سے مالی دلی دی چنی منچی پہ بی او لری زین چان او بغوختی دی نو لار کستا یو کانال زیره اتا تیرورا زب دا 2 فوټه 3 وکنما لاندې دا وب بیما اخو ته اجازت راکا نا زما زمکه کې باندې بیا سلور زرا فوټه کې میراويستی اې دې کې شل فوټه کې واست نه پری دی تلګ عالم نه تپوس کې دا اجازت دا ملکیت تعالی جارا کړی نو تپوس گئی نه دین خورونو یوازې موز نه موز د دین یو حکم دی حج د دین یو حکم دی روزه د دین یو حکم دی اسلام مسلمانی دا پورا یو دستور العمل دی پورا یو نظام دی د دې به تپوس کيو قدم باخلی مسلمان وای دیتا او هغه کې بیا خپکیږي زیره کېږي بنا نو هغه شی ډیر کم دی الله دې دا زمونږ اصلاح په قران او سنت باندې یو کی دا سلور زینو تذکرہ دا مراد د زینو والدی دی زینو کې چوسوکو هغه مراد دی نو زمونږ دینی مشران انبیاء علیهم السلام بشمار دی دا 1,40,000 د مورخینو یو اندازه راسي نور دې بنې څوک نه عالم چې دا څومره تیرو تیری یو الله په دې باندې پوه دی دا زرگاو د لکاو د انبیاء بشمیر انبیاءنا سلور راغستی دی ټول کړمبه وتین شاید د انذر هغه مقام چې الله پاک ابراهیم علیه السلام پیدا کړو نو شیوخ په فرمایل انذر ونه تا وګوره 12 میاشتو کې سرزو کې هغه میوه وکړه خلقو خړه وګوره یو پکې بلا د قران علوم نخلاصيږي ته چې څومره پکې سوچ کای نوی نوی خبرې برازي ګوره کامبله دا شو دا دغه پانه نه ماتيږي او د انځرو په دور کې د انځر سانګي ماتي دا ولی میوه به نه کولی کړ میوه کړی دي واړه قتللی هغه سانګي د هغه زری زری مګله پروتین سره سانګي ماتي شي دا ولی میوه کړدا که علماء ربانیینو حق خبره رښتیا خبره دا نه بیانولې الواغان ډېری وی روپۍ ډېری وی چاپای ډېری وی
خوشحالی ډیری وي اس خفقان او دوی حق ته حق وي باطل ته باطل مظلوم ته مظلوم وي ظالم ته ظالم جو خلکو چارماری کړ جو قبر ته ورسول ته میوه مکه بیغمه ګرځا انبیاء علیهم السلام چې دا میوه نوې شله چاوم نه وجب چا سکار ورک صدیق او امین به محمد رسول الله تا کله چې حضرت اعلان د بیان د قران د اعلان د توحید کوي په دغه موقع کې ورسره امانتونه دي پښوی صدیق او امین ورته وي خو چې د لا اله الا الله مسله رااله تمام خلک دشمن شو رښتیا چې وای نو دشمنیان دي امیر یو جرګي رښتیا ته سزا کې وایا ټول دي دشمنان کی رښتیا سره غوته شي دشمنی ومنګ مسلمانان یو منګ به همیشه رښتیا خبره کو او حق خبره وکړو اگر که هغه حق قران وای استاد خپل ځان خلاف مثلا استاد زیاته وکړو چرته هر قسم غلا وکړه بل چلے وکړ سچو تا 100% پته را چې داروانه بیگا زماجوي کړ دې تب سکای تب او رپورټ شو بل باندې پرچا وشو تب ازي جج صاحب یا بکلی کې وای یا باغ کسانو ته مودان ته وای دا کار داروانه زماجوي کړی دی زب پړه در کوم زب در تاوان در کوم څه قسم چې ملامت ده چې صدا هغه ما څخه ده داروانه زماجوي کړی دی دا تاسو پرچا په غلط سړی کړی دی تاسو د مسلمان لیدل چې د سی ویلی نه منکر او قرآن مخری په دروغه ما خود سے مسلمانان لیدلی تانا تحصیل کے خب قرآن اخری ایسا تپدی میں نے خبر آو جو قرآن درہ پسی مخی بدے جو قرآن بور پسی یارونو دیتا مسلمان نہیں ہوئی دا چکم نن سبا خلق راگستے دیتا نہیں ہوئی اللہ ری منگ صحیح مسلمانان کی جسنگ مسلمان اخلاق ناستا ولاڑا دا چشوا ټول به خوشاله واړه به خوشاله زنانه به خوشاله بوډاګان به خوشاله اس څوک به خپني خوشاله زندگی خو کتاب د الله خولې ده هغه شی نشته هندستان کې تبلیغي او اجتماعي شی وړ په خوا زمانه کې هغه کې یو عالم د هندستان تبلیغي جماعت میں شروع هغه تقریر کړ دې هغه وی د هندستان مسلمانانو ستاسو د ایمان پته به څنګه لګي چې تاسو مسلمانان یې پل د ایمان الټراساوند وکای بیا پغې کی تقریر کې ویلي دي چې ستا مثلا زوی دی نه ستا مثلا پلار دی هغه د سیک پزمکه داوا وکړه ستا پلار د سیک پزمکه داوا وکړه سکھ خو خپل شواهد او انتقال وخت کسی قطاریه خو به کوي خپل کیس خو ته د دې سړي زوی ستا بسي ستا کومه ذمہواری ده غل کېدل نه جنت ته نشتلې ته بس کوي کله چې ستا پلار دی غاړه نه جج مخ کې پیش شو هغه نه سیک پیش شو ته بلاړ شي جج سے یو منټ ز خبره کوم ها به وایا دا زما پلار دے زت پیدا ما یوا دے مسلمانم دے دعا دا بل زما دین و مذہب کے نرے سکھ دے لیکن جج سے دا سکھ پدے مسئلہ کے پا حق دے دا زما پلار پدے مسئلہ کے پناہ کر بس سا واقعی جنت والا ہے تا حرول لطلش تا سکلی دل لدا سی سسو علاقوں کی شتے چرتا دسی واقعی شوی ہاں دغه تعالی بس بیا څه چلی نو دې ته وای دا سې رښتیا به چې مسلمانی رااله بیا به دا سې رښتیا بیا دا نه ستا په ما دا آواز ما پتا دا آواز دا څه شی دی بیا چې کوم مجرم هغې ته مجرم وي تاسو دلته سل کوره یای ټیک شو یو کور ظلم وکړو یو کور سره زیاتی وشو نو نان میں با جمع شای آغا سڑی تا با والی رور دا زمان رور بائی دے کہ دے غریب دے منگ سر پاتی کیگی زمان یو جماعت یو اجرا یو مز روجا زکاة حج دی سڑی سر والی زیادہ شوی دے
99 چې جمع شي د چا پلار په پغه کلی کې چا سره زیاتی وکي نشي کوله 99 واړه لاړ شي کیس پیش 99 کسان او دا ولې غنا دا سیب بو یلتا پیدا شهادت راغلی منگ یو کم سل کسان شهادت کو چا دے سڑی زیادے کڑے دے فلان کی سرا منگ 99 کسان شهادت والی دسے سو کئی نا سو پرشدانی نا مسلمانی چا لیدلی نا دا مسلمانی نا لیدلی تش پا کپڑو بدن نکی گئی چا سپینی واقع جو ورا سیدم لکا دیبن نکی دل دا غیرت یا سخبری لگی او دا ٹول دا اللہ کتاب خی وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا اے زمان نبی دا خیانت گرد طرف نہ جگڑ مارو وکالت والا جوڑ نشی یو سڑی سے آتے کڑے دے خیانت کڑے دے تا دا سروین تی زمانگر دا سوک دے علاقہ تا دا مجرم سروین تی وی فلان کے دے فلان کی سروین پوشوی مجرم سروین دن کے مو جوڑے گا نن سنگ دا معاشرہ پکلی کے سل کور دی نو دے کی آتیا خو یقینی ظالم سر دی دا بلوی خک لئی چا دے کے لسط پکی چا مظلوم سری دا آتیا 90 چیری دا بظالم سری دیو جانا منگ ترقی نشو کولے منگ سکن نشو کولے منگ صحاباؤنا پریستزان کٹکڑے دے علماء مثال لکی صحابہ کرامو مثال پشان دا ونے دے دا ایست زمنگ مثال پشان دا سانگے دے دا سانگا تر و تازه بای ترقی با کئی خسو پوری چه دیونی سرائی دا چه کلا کٹ کڑا لسو منٹو کی پانی مڑاوی کی گی دا گلونو اس نه کئی دا کٹ شوی دا کمنگ صحابہ کرامو نا پریز زان کٹ کو اب تموی چه میوی بکی او منی بای او گلونا بای او غٹای بای دا ٹول دروغ دی تا دا صحابہ کرامو نا ایست زان کٹ کڑے دے جدا سانگا نہ ترقی کئی نہ دے آگے تازگی پاتے کی گی منگ لپکار دی چمنگ صحابہ و توگورو صحابہ و تاریخ ٹول نقل لے او دا صحابہ و عظمت او شان کہ او سڑے گوری نا دا قرآن و حدیث ندی گوری دا تاریخ ندی ندی گوری تاریخ کے تا و ما و بل عرص لکلی دی وہ چلا امدہ پکے ٹول لکلی دی اگر لوی علماء صحیح خلق دا دی پچان بین مری پوئی گی عام سڑے نہ پوئی گی نن خلق را گئے ابو بکر تک انزل کئی عمر تک کئی اور نور خمینی لکلی دی اقبل کتاب کے منگ آغا رب نمنوئی کم چید عمر صفت کئی منگ رب نمنو کم چید عمر صفت کئی خوش بھی ماتم کے اوزے کی تقریر کہہ دو مخ کی کالیو شاید پروس کالیو تقریر کہہ دو اگر مقرر دے اگوی جذبہ کرا گئے وی زمنگ علی دا خدای دے خدا خوا زن پاگی کے پاسی دا وغی او باری وقت زمنگ علی دا خدای دے ندی ما پخپل تقریرون آوریدی دی پخپلا معاذ اللہ استغفر اللہ آغا کفریات غرئی چس دا حدنا آخوا چا پخلی سڑے را وستے نش خوشوی نو چر صحاباو نزان کٹ کا اتغوار ترقی نو ترقی نکی منگ رونو نن پا اعمالو کی اخلاقو کی ناس تولاڑا کی اجر جماعت کی صحاباو نزان کٹ کر دے نو چه کٹ کر جمڑا بھی شو اوش لرگی سزا بیا اور دے اوش لرگی بیا دا نور سخی نہیں اگر صرف دور کار پا ایکی کی گیا نور سکارو ایکی بیا نکی گی اللہ زنگ پا حال بانتی پل رحمو کی انذر میوا وکڑا سانگ خپل ماته کړي تا په کال کې چاته سفیدا ورسول انذر خو دانه وکړي او خلک ماړه کړه ما تا نه چا سفیدا غستې ده بغیر د نقصان نه شیشه نه ده غستې و تین شاید د انذر اغازه چې الله پاک ته ابراهیم علیہ السلام پیدا کړو ابراهیم علیہ السلام لاړ تاریخ پرېخ خپل دا سلور تلی لکه ډیر انبیاء تلی او منګله سلور رواغست دے دے کې عبرت لا چې دوی پسې روان شي دو قربانای کړی دي منګ څه کړلی منګ خو صرف دنیا لا قربانای کړی دي پوه ابراهیم علیہ السلام باندې موقع رااله پلار ته حق وي تباره وای پلار ته حق ویل آسان دي یو پلار زوی دی مولاشی ا دې پلار ته یو مسلو کی کم تر پلار به چاغه به منی نور بد غنی
پلار د زوی مسله بد غني اکثریت داسې دي ټیک ته ټول باندې داسې اکثریت داسې دي بد غني ځکه د تزوی خو شیخ کاری نه کنه ها نو پلار ته حق ویل ډیره ګرانه ده ابراهیم علیه السلام پلار ته حق ویلی دي اشاره دار چې ته پلار ته حق خبره کوه جی انداز جی زار انداز سره ابراهیم علیه السلام ټول قوم په یو عقیده ده او د ودت و د عقیده هم غلطه ده ته د سکول شي من کول شو نشو کول تمام معاشره یو شان ده یو سره پکې ودرېده خلک به لیوانه دي ټول خلکو ته ګوري نه چې کم دی جمهوریت په کم طرف روان دی دا په کم طرف لیوانه روان شي ابراهیم علیه السلام پلار ته حق وي او قوم ته حق وي ادا ګران کار ابراهیم علیه السلام راغه بادشاہ ته حق وي بادشاہ ته تو وایا مونږ ته سپیکر بند مونږ یې بند وګای نمخ کې در بند ا دې خو د قربان په مونږ سپیکر بند ټیک شو بند هغه ویل شو چې دا ولې دا بند نشو ویل ورو پښ بادشاہ ته حق وي ابراهیم علیه السلام د شرک اډه مات کړه بوتان مات کړه ابراهیم علیہ السلام ځوانه بیبي الله ورته حکم وکړو د دې شام نه بوزا بیت الله په خوا کې ال تپریدا واپس شام ته ځه هغه بیبي راويستا قطره بچیر اسماعیل ال تپریخ ناسا پی روان شو او د نبی بیبي وا هغه پوه چې را سره خود سره روان دي چې د بیا ناراضي وته مونږ چاته پرې دي خوشي بیابان کې ال ته کوټه موټي نه وي اے شینا یو انسانم نو وبنا نور چې نه لګونه د خوراک اسکا لګي بور تفریقي دي نور التصد زيو بنش وته مونږ چاته پرې دي دوه درې په आवाज وکړو بیا ورته تا تستا رب ویلي چې دوی ځنګل کې پرېدا ځه ما ته زما رب ویلي دي دوی پرېدا وځه مونږ به زمونږ رب نه ځای کې یا فرین او هاجری پتا بني چې داسې لوی همت والوي په خوشي ځنګل کې خوشي بیابان د عربو علاقې چې نن کمی خوشي دي کنه سړی پکې په گاډي کې یریږي دهشت په سړی باندې ير راځي په سړی باندې بیا هغه دور چې تمام کې کرا غنی ایسته وستا څه شی نو اوس والته کې ټیدون لګیدلی اته زی اجي سے حاجو کو راغله لانی چې غټ اشتهار لګیدلی حج مبارک شه هغه مرتون کې بورډ لګیدل جو قرآن کې لګیدل دلته ته چې راځي جو غټ بورډ لګیدلی حج مبارک شه پوه عمره خو باس مکو پلان کې تل وزن بغیرت زمانه مال د عمره اړو داخله و نکړه عزیز ولای کې ډیر لاندې راويستم زما عزیز عمره وکړه زده غسه پات شو دا زموږ عمرې دي دې باندې موږ خوري غواړو يرونو په کچپ کوټه په سو خوري کیږي نه دوکي نکو سما خبره کو خوشوي ابراهيم بادشاہ ته حق وي ابراهيم قوم ته حق وي ابراهيم پلار ته حق وي ابراهيم عليه السلام ځوان بیبي غزه کې پریخوا سیرت نه لاړ حاجری هغه د اخلاص منډه د صفا مروه مینس کې الله تاریخ وګرځاو دنیا لا نن عمره والا تزي او یې زما خپې خوښ شوې د څه خویا ټیلونه لګیدل دي ا زما په خپې خوښ شو ډېر نازبین دي دله شورګره کې نال کې ما نه ویلې دل تعالی تستاخ په ټیلونه کې خوښ شو نو زستا سره سو کمنو پوښوي خپې خوښ شوې دا ابراهيم عليه السلام بچي باندې چړکای خدا منګ خپل غوا باندې قربانای کی چړکای نشوي خله پښو په بچی چړکای خدا ابراهيم عليه السلام اني مهاجرون الى ربي ملک پرخره او ابراهيم عليه السلام اورت دنگل دا میدان د مولي توپ د علم دا ډېر ګران میدان دی د مو شيوخ بوي چې دا خړ میدان دی اول نه بډې راکاګه اغني چړ وړه یا کته بګې بډې راکاګي نو لمدې بډې نه راکلې کی ته تجربه وي دا په پوچ راکاګي ته کې بیا لمدې راکاګي جواسي بسان نه پښتې کې وباسي نه راکلې کی لوکیږي اول ویخ شر او دانګه د میدان ته دې کې مرګ شتا دې کې تکلیف شتا دې کې زیان شتا دې کې کم کړهو د چینشتا دې تمام او تبدي ملا تړلی پس بلا کار کوي ابراهيم عليه السلام تاریخ قائم کو نن من 100 کال رستو دغه خبر دلته تاسو علما کوي ما درته لفظي ترجمه کې وکړه خوشوي خچ منګ امر شو زمو بس تاریخ خلک یاد یاره ویلوې قالو داسې په دیوال بخاتخه زما څخه خدغه تاریخ ته دغه تاریخ څنګه یاره سړیا ګډه د کټ
پینه زما ګډه کولا وکړ دا چې کم دا راسیا زه ود پاتې شم ماشه وړ دې ډېر تجربه کار خلک وای دا اوس مړ شوی نه جنازه خوښ وي زما ستا خدغه تاریخ لوی دروغجنو وي لوی تش دروغ دوکمار او بیمانو موږ مړ شو زموږ په دغه تاریخ ابراهیم علیه السلام لاړ دغه خسته تاریخ دی علماء بیانې تفصیل سره او دا ټول ځایونه د قرآن کریم راغستی دي دا چې هغه آیتونه راواړی نو پسته خوند کوي راشه پرایسته والزیتون خونه محققین علما وایي خونه چې کټ کې زرو کال پورې زیله نه خاوري کېږي خونه لرګې زر کال پورې تاریخ پاتې شو اته مړ شو بل اتوار لستا چا نوم هم وانه بس څه دیني تاریخ خو پرېږده که نه خونه خو تاریخ زر کاله کم سے کم پاتې شو خونه زید عیسی علیہ السلام دین بیاناو خلقو د شهید کول اراده وکړه الله اسمان ته بوت وعده نه دی کړی موقع نه ده میلاو د الله دین کې مصروف وعده موقع نه ده میلاو د وجلو خلقو اراده وکړه اسمان ته الله بوت عیسی علیہ السلام خدغه تاریخ پرېښود و طور سینین او غر د طور سینا هغه شین غر چې الله پکې وحی موسی علیہ السلام ته کړی وه هغه موسی چې کیس ته مړي پرې راغی او مدین ته لسو ورځو شپو کې راورسېدو استړه ستومانه بیا په کوی باندې بیا هغه جنکولو اوبې ورکړې وغیره اوږدې خبرې دي پوه شوې موسی علیہ السلام فرعون ونې سړي ته ودرېده دغه مقابله یې وکړله هغه تاریخ نن موږ بیانو موسی علیہ السلام لوی کړاو تکلیف د بنی اسرائیلو د لاسه اغستی دی لوی تکلیفونه ورته میلاو شوي دي زړې والا زرې زرې کړی دی ستړی کړی دی پوه شوې ای موسی خدای نه وغواړه دا کار داسې وکړي دا کار داسې وکړي موسی علیہ السلام سوال کوي ای چې هغه سوال وکړي حالات ټیک شي ای دو بیا په نور څه ګمراهۍ کې اخته شي دا علماو له تسلي ده چې دا قوم دی تسلیخ کاله محنت وکړه ای بیا به پکې بل څه سامره پیدا شي ای نور څه کار به جوړ کړي نو ته زړه مه تنګوه په شان د موسی علیہ السلام کار جاری ساته تر مرګه پورې نو موسی علیہ السلام د فرعون ونې سړي مقابله وکړله او اګوره ځوانه بیبي پرېښوله هلته هغې ته زه اور راوړم اور راوړل سو الله وی سیده ځه فرعون ته ځه دین بیان لا واپس کور والا ته رانغې سیده لاړ کور والا وروسته سوچ کو چې منظري وخوړ مورخین کرام وای چې بیا هغوی خپل هغه ګډې واپس کړي او راغله خپل پلار کره راله چې زمونږ سړی چېرته منظري هسې شي خوړلی به یې دی چې رانغه شپه وه پوه شوې نو بیا نه د بیبي پروا یې کړې ده نه د مال پروا یې کړې ده دا قربانیانې خلکو کړي دي نو اوچت خلکو اوچت تکلیفونه په هغوی باندې راغلي دي پوه شوې وهذا البلد الامین دا کله د امن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کم تکلیف ته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه نه دی میلاو کم تکلیف ته چې نه دی میلاو خی کړي دي خلکو سره بد میلاو دي ورته د خلکو سره ښه کړي دي د خلکو طرف نه ورته بد میلاو دي د خپلو د طرف نه ورته بد میلاو دي دقسې عالم ته د خپل کور طرف نه بد میلاویږي تکلیف میلاویږي رشتہ دارانو د طرف نه بد میلاویږي دی ټولو ته به ملا تړي پس ته به بیا جوړېږي ته نه سړي چې دی ټولو تکلیفونو ته ملا تړي نو عزتمندو گاونډ ورته وایي موږ ورته گاونډ وایو د درې حقونه دي د گاونډ درې حق دي درې قسمه گاونډ دي یو گاونډي یو حق دی چې سور کافر دی په گاونډ دی بس ښه به کوې ورسره بد به نه کوې ورسره هغه بېعزتي دی هغه مال لوټ کول نه منع دي دویم گاونډي دی د هغه دوه حق دي چې هغه په گاونډ هم دی مسلمان هم دی دا پتا دوه حق دی هغه راغلی او دریم گاونډي دی د هغه درې حق دي چې هغه په گاونډ هم دی مسلمان هم دی استا رشتہ داری کې هم دی نو زمونږ اړته خدا سره چې رشتہ دار گاونډي موږ نه په آرام خوب نه کوي شاید تاسو نه امید ساتم چې غیرت کې به زمونږ نه کم نه یې دغسې ده که نه الحمدلله نو دا ترتیب دی دغه شی دی نو نبی علیه الصلاة والسلام ته چا ووي چې دا فلانکۍ زنانه ده تمامه شپه تهجد کوي تمامه شپه تهجد کوي
خو گاون ته تنگ دی نبی علیہ السلام وی جهنم په منځ کې ده یا رسول الله دا بل زنانه ده خو گاون ته تنگ نه دی تهجد نشته فرایض کوي خو گاون ته تنگ نه دی وی دا جنتی ده نبی علیہ السلام ته سړی راغی یا رسول الله زه ښه سړی یم که بد سړی یم نبی علیہ السلام ورته گاون کې پته وکړه که گاون کې تا ته ښه سړی وي خو ته ښه سړی او که گاون کې تا ته بد سړی وي نو ته بد سړی نو سړی د ایمان پته هم ګاونډي ته لګي بار پته نه بار خو جسری کړي اور خلک ګرځي جو صفا ستھرا ها لګي گاون کې پته وکړه جو ساده پته ولګي خوشوي تر دې پورې علماء من لیکلی دا تکېلې امونه مالټي دا پټونو والا میوجات دا چې تراوړي نو یا خو به گاون کې ورکای راوړي هم چې په لار د ماشومانو نه ویني ځکه ماشومانو خو یې داسې ده چې یاره چې وې که نه مونږ خوړلی وې نو پټ راوړه تورې تیلی کې راوړه څه ترتیب کوه بیا چې ته گاون کې نه ورکای دومره سخي سخاوت هم ځینې سړو باندې حد تامي یا ګرانی ده چې په 2-2.5 باندې درزن کیلی شي نو د چا پلار وی ورکړي نو نکي خو ورکړي نه دي نو پلار یې کله ورکولی ټیک شوه نو بیا داسې به کوې چې دا پټ به په خپلو بچو خوارای دا پټونه باخلی جو د کته پورون کته خوړ ته به وړي اسې تصویر کې خخوانو چې دا پټ ستا ګاونډي ونه وي دا ګاونډ ته تکلیف دی عالمو شاگردان ورته استا عمر طاقت ته حضرت ځان له بنگلا جوړه کا وې زما ګاونډیان غریبانان دي هغه شان ته کور کې به پاتې کېږم زه چې اعلی بنگلا جوړم دا کوی ته دل آزاری کیږي هغه بزړه خوښ شي ازما وسنه چې هر ګاونډي له بنگلا جوړه کم ادا قصه پاغي کې وخت تیر کړ هغه بنگلا جوړه نه کړ دومره پوری علماء احتیاط کړي دي او د دنیا کې هغه جون چلولې دي دا گاون ډیر لحاظ بکول راځي ډیر لحاظ ته تمام شپه تهجد کوي او چې تا نه گاون کې خلق تنگ دي نو جنت تعالی نشته تش په دې عبادتونو به ونشي اخو کم طریقې کار د الله رسول مونږ تاسو ته خولې دي کاغه مونږ سو پر نه راغسته نو حالات سازگار ندي نو سبقو خبقو بل سره طبيغانو سره چې څوک ندي وی ارادي ولیکای ارادي سره کې ولیکای چې مونږ بدنن نه باد سکو مونږ بل سره خکو نو دا ناس چې مونږ یو بل سره اراده د خو وکړو نو ان شاء الله پورا حالات به ټیک شي پورا حالات به شي عادت یو کای پښتو دا خنکو راځي خنکو خو بد بچا سره نکو بیا گزاره خنکای ایسړي خدای ته وګوره دا بد مکو جو بیا گزاره جو ځان لیا کنه علما مثال لیکي یو سړی اول نمبر چې بيدینه شي د مثال د مرغۍ شي د مرغۍ مثال شي نو مرغۍ څه کار دی بس ځان له سزا کې ځان له چوک موګه دانا لټي خپل چاته نقصان نه ور کوي ځان له په پاڼو ګرځي است او څه ځان له خوري صرف د دې ځان مړول کار دی رومبه چې سړی انسان بيدینه شي د صرف په لګېډا مړی چاته نقصان نه رسي کله دې علاج دو کو ټیک ته کو نه کو دویم نمبر د دنه بیا جوړ شي منظره بیا د مثال د منظري شي دویم نمبر بيدینه کې چې ترقی وکي نو بیا مثال د منظري دی نو منظري مثال څنګه لري منظره کوشش کوي بل مړ کی ګډا مړا شو بل خو مړ کو ټیک ته ظلم یو کو خو ګډا خو مړا شو کنه کار یو شو نو بیا خدي کدا دی بيدینه د علاج کی نو ټیک دا اکونه کی نو بیا د دې بيدینه سړي مثال د مار دی نو دا بیا بدترین شو او د علاج ګران دی مار څه کوي مار چې چک لګئی بعض وخت سره د خپل غاخ ستا بدن کې پاتې کیږي د کور نقصان پاتې کیږي د دخل له شهر نه صرف تا کې زهر یو چلول اته مړکړ نو دا بیا بدترین انسان دی چې دې صرف په بل کې زهر چلی بل هغه آباد رواني او خپل ګېډې ته خیر رانه مار ګېډې ته شي رانه خپل غاخلا د بل پتون کې پخپا کې پاتې شو د کور تاوان نو دقه بيدینه نن سبا کې ګورای دقه سیدی ځنه خلک ته تش دنیا ګټي ځان خو بل ته نقصان نه رسېږي ته ګټي نو زنی دی په زیاتی کوي خو ځان خو موړ ککن زنی دی ګېډې ته سشي نزي صرف بلکې زهر چلی
ناغې لپاره نن سبا دا موبایل ښایسته شی دی په پورن کې مثلا روغه وشوه اته دې ځای کې پاتې کېږي تا ټلیفون وکړو هغه سړي ته چې چا هغه روغه ومنل هغه ته لکه ستا پلار دومره بې غیرته و دا تاسو بې غیرته وکړو هغه یارونو روغه واپس شوه جي د دې کلي نه تا پورن کې زهر وچل دا ستا مثال د بېدینۍ کې د مار دی دا تا د دې ځای نه زهر وچلول هغه آباد هغه روغه شوې روغه تا روانه کړه رواني خلک زمونږ ته رواني کې څه تو ورته خلک ډېر ښه نو خدای دې لا ښه کړي پوه شوې الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي زه انتهایي ټیک نه یم خو دا څه خبرې دا ګنټې نه زیاتې وشوې په دغې به اکتفا وکړو او واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین څه کول دي نور